بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن موجود یم په دغه خپل وطن میډیا سنټر کې تاسو سره موجود یم او ډېر زیات په اهمه موضوع باندې ونن تاسو سره دغه موږ خبرې کوو. په دغه پروګرام کې ما سره نن زمونږ مشر او سینیر خبریال رضا جي صاحب چې هغه سره موجود دي، رضا احمد رئیس صاحب. نو خبرې په دغه باندې کوو. رئیس صاحب که تاسو وګورئ نظر وساتئ تنګي ته یو وارې بیا تنګي سیچو چې دی هغه بدل شوی دی، نوی سیچو چې دی هغه بیا تعینات شوی دی. د تنګي د امن امان حوالې سره خبرې کوو چې په تنګي کې امن امان څنګه دی. موږ زیاتره ګورو دغه کرایم چې دی ورته وارسېوا کېږي، شوکې ډاکې که موږ وګورو په دغه سیټ بازارونه خلک ځان تحفظ کې بالکل نه ګڼي او دا ګڼي چې یاره موږ ته هغه تحفظ نشته. نوی سیچو راغلی دی، څه توقعات لرئ چې یاره دې سیچو سره به ماحول کنټرول شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صدیق بھائی تاسو وطن میډیا سنټر ډیره مننه. تاسو په یو اهم ایشو باندې موږ دلته دا پروګرام ارینج کړ. زه خو به صرف دا ووایم تاسو ته چې لکه د تنګي مسایل او د تنګي د امن او امان خبره چې راشي نو زموږ سیاسي سماجي خلک خو ډېرې دعوې کوي بالکل، او هر یو کس د خپل سکورینګ دپاره څه حده پورې ځي او چې هغه سکورینګ یې برابر شي نو بس بیا خبره په دې پاتې شي. څوک د تنګي اواز دغه کوي، څوک د تنګي په نوم خبرې کوي، څوک په سیاسي سماجي دغه باندې خبرې اترې کوي. او د امن او امان مسله غټه دا ده چې دلته که تاسو وګورئ نو په ډېر کم وخت کې اول خو دلته څو میاشتې د ډي سي پي کرسۍ خالي وه چې د تنګي میډیا مرګرو کوم ایکشن په هغې واخیستو نو اخر یې پرېښودل چې دغه کرسۍ ته نیاتي وشوه. نو دا ډي سي پي راغی، نو چې ډي سي پي راغی بیا هغې ډي سي پي په میاشت نه وه تېره کړې، ورځ به یې نه وه تېره کړې چې بیا به بدل و بل به راغی. نو په هغې کې هغه ټیم د پولیس مین خبره موږ د پولیس په دې دا کوو چې لکه یو خو هغوی کار ته نه پرېښودلی کو لکه نن به یو ډي سي پي راغی نو سبا به هغه نه یا به هفته یې تېره کړه بیا به نو. د هغې نه علاوه بیا د تنګي سیچو به چې راغی او میاشت به یې تېره کړې نه وه نو داسې خبرې اترې به هم د امن او امان مسلې به رالې. په هغې کې به هغه بیا ټرانسفر شو، بل خوا به لاړ چې بل به راغی هغه به د هغه دغه باندې کار کو کله یا خو یا بد. خو لکه مطلب دا دی که تاسو وګورئ دې وخت کې د تنګي د امن او امان مسله دونه سنګینه شوې ده چې سر شام لکه سم ماښام باندې خلک خپلو کورونو کې بس بند پاتې شو، بهر نشي راووتې، نه څوک مانځه له راووتی شي. د ماسخوتن جمع اکثر په جوماتونو کې ډېره کمه وي، کسان پکې کم وي. دغه شان د سهار په جمعو کې د هغې مین وجه دا ده چې خلکو سره د امن او امان هغه مسله ده او تحفظ نشته. بل د پولیس کردار چې څه دی، لکه پولیس د څه دپاره جوړ دی. ما یو د تېر شوي سیچو یو پریس کانفرنس کو د یو غلا هغه دغه کړو کسان یې نیولو په هغې کې هغه دا وي چې پولیس جوړ د جرم دپاره دی. نو اوس په تاله سړی جرم کوي نو ته به کار کوې، مسله دغه ده. لکه مین خبره هم دغه ده چې لکه ته به سړی به جرم کوي نو ته به کار کوې، نه ته خو چې تا سوچ دې وي چې یاره دلته جرم ونه شي، جرایم دلته کم شي یا چې کوم دي یا کوم به په هغې موږ قابو ساتو. نو پولیس خو د دې دپاره دی او زموږ مقصد هم همدغه دی، د دې پروګرام مقصد هم دا دی چې کم از کم پولیس دی هغه خپل کار په خپل اختیار کې واخلي، نه که لکه مطلب دا دی چې روغ خلک سم خلک هغه دې په ازادېږي او چې کوم رنځور او نوار خلک دي هغه دې کړېږي. دې سره سره دې وخت کې زموږ یوازې زموږ د علاقې ته نه په دې ټول ملک کې د آیس یو داسې یو وبا راغلې ده چې په هغې ته شک نشي کولی چې یاره زما دا زوی آیس کي کو نسکي یا زما دا رور یا زما دا خویندې میندې چې کومې دي دي په څه طریقه لکه د هغې پته هم داسې نه لګي. هغه وخت کې پته ولګي چې چېرته هغه په دغې ډیټکټ شوي شي کې دې څه جرم وکړي نو هغې ته پته ولګي. هغې نه بعد آیس دا خبره کوي چې یاره د آیس همدغه خبرې به آیس کوو که نه، زموږ د امن امان خواهش تاسو کومه خبره وکړه دغې سره داسې ډېرې خبرې آیس تاسو نظر نه ساتئ. که تاسو وګورئ څه موده وړاندې به دغه کلي کچېرې به کېده او هغې کې به خلک راټولېدل، خپل مسایل به بیانول. هغې کې به هم دغه خبره کوم چې یاره زیاتر به د پولیس په تاڼه کې دغه کلي کچېرې وشوه نو په هغې کې به الرېډي د پولیس خپل کسان موجود وو، هغه خبرې به یې کوي چې کوم د پولیس په حق کې وي. نو نظر نه ساتئ چېرې که چېرې نه وي چونکې زه ووایم چې ډېره موده شوه
چې دغه نوې کوم ډي پی او چې دی نذیر خان چې دی دلته په دغه اجازه باندې تعینات څنګه نه مخکې ایس پی انویسټیګیشن هم پاتې شوی دی په کار نه و چې یو کلي کچهري په تنګي کې شوی خو په یو جنرال ځای کې په یو مسجد کې شوی او هغه کې د عوامو مسایلو بالکل صدیق بھائی دا خو ډیره ښه خبره وه لکه که تاسو مخکې لیدلي نو مخکې چې کوم دي پیوګان یا ایجیګان یا جی پیګان راغلي دي نو هغوی باقاعده هدایات پکول چې یاره په خپلو علاقو کې تاسو کلي کچهري کې او د پولیس په دغه کې داسې نه هغې کې به سیاسي سماجي خلک په مو خو د بده مرغه زمونږ نظام داسې جوړ دی چې ستا خبره چې لکه کوم ټوټ ازم چې کوم د پولیس چا مده ویلې نو هغه خلک په روغ وختلو مطلب دا دی چې هغوی به هغه خبرې وکړي نو هغوی به د پولیس د کارکردګۍ یا د پولیس چې کومې کمۍ وي یا د کومې خامۍ به راتلې نو هغه به یې نه بیانولې بلکې هغوی بس دغه هغه ټوټیزم خبرې به یې کولې نو هغه خو به یو هم به غلطه سره ګرځېده ځکه چې نوی نسل نن سبا د هر څه نه خبر دی چې آیا زما دا پلار څه کوي زما دا رور څه کوي زما دا تره څه کوي زما د ګاونډ کې څه کېږي یا زما دا مشران سیاسي سماجي چې کوم خلک دي هر یو سړی په دې پوهېږي خو ما خو تاسو ته په لومړنۍ دغه کې دا وویل چې زمونږ کوم سیاسي سماجي خلک دي نو هغوی لګیا دي او دغه کوي د خپل سکورینګ کوي نه که دغه کوي چې لکه مطلب دا دی د علاقې ما تاسو ته زه دا وایم چې لکه دا څونه وخت اور شو د تنګي د پرمختګ دپاره خبرې خو وشي خو چا عملي کار کړی دی یا کوم عملی کار داسې شوی دی چې دا کوم دی وخت کې د آیس ډیډک خلک دي یا د نور جرایمو لکه موږ دا نیو جواري کېږي زنا کېږي او ټي وي اوس خو دا موبایل سیستم داسې روته چې لکه دې سره نه ته څه کولی شي نو سره حکومت څه کولی شي نو سره بل څه کولی شي دا په جیب کې د تا سره بس کی دا هغه ته استعمالولی شي د دې دپاره مې یو قانون پکار دی چې لکه مطلب دا دی چې دا کم نوی نسل دا کم واړه کم عمره خلک دي چې هغه خو کم از کم دا موبایل مور پلار ولاول ذمہواری زیاده چې مور پلار ولا نه اخلي او نه ولا ورکي او نه ولا دی اجازه ورکړي دویمه بیا د سټیټ ذمہواری ده چې لکه فرض کا په علاقه کې دا جرایم د دینه پیدا کیږي دا نه چې لکه بل ځای نه کیږي خو دې کې په دې شي کې اوس دغه جرایم 99% پټي 1% ښکارا دی هغه 1 بدا څخه ښکارا کیږي چې هغه بس خبرو کې البوي دغه بو نور دغه 99% واړه کم عمره واړه چې کم دي نو هغه په دې کې ملوث دي او مطلب دا ته مو وایي چې صحافي د معاشرې سترګې او زه دا هم ګڼم چې یاره ډي سي پي په ټول سرکل باندې نظر ساتي چې د تنګي خبره موږ کوو تنګي کې ډي سي پي چې دی هغه په تنګي نظر ساتي په مرزو هم ساتي په مندني هم ساتي هغه ساتو کې لوی دغه او تاسو هم پته چې یاره اس ایچ او چې تانی بچا وي خپل ایریا یو بچا وي نو اس ایچ او راغلی دی څه مشوره ورکول غواړي نو زمونږ خو د ټول پولیس ډپارټمنټ لپاره همدغه یو خبره ده چې د خپل کار په ایماندارۍ سره کوي او د علاقې ته د ګوري د علاقې چې کوم خامې دي کومې کمزورۍ دي چې هغه نشاندهي په خپله کوي زه په دې فورم نه همدغه خبره کوم چې د هر یو شي نه کوم ایس ایچ او راځي یا کوم محرر وي کوم پولیس ډپارټمنټ کوم اهلکار وي ټول د علاقې نه خبر وي باخبره وي چې یاره دلته دا شی دی نو زه وایم دوی دې مهرباني وکړي چې کم از کم د علاقه کې د امن او امان دا مسلې چې کوم دي چې دا ختمي کی او یو پرامن معاشره جوړ کی هم د دوی نه جوړیږي د بل چا نه جوړیږي او چې د دوی لاس پچاوي مرسته به سره ټول خلک کوي هغه سیاسي سماجي خلک هم د مرسته به سره کوي او زه دې فورم نوم د خبره کوم چې زمونږ عمومي نوي سي چول پکار دي زمونږ د دشمن زمونږ نه وي دي لم دا پکار دي چې یو کلی کچې کوي او په داسې یو اوپن ځای کې چې راغلي باندې اعتراض نه وي او هغه خلک ته مخه تکې نه چې په پولیس عموم ویلی شي او د پولیس خامې ویلی شي او دغه مواړه ویلی شي نو هغه به بهتره وي نه که مطلب دا دی چې هغه ټوټي زمرا شي او بیا هغه خبرې اترې وکړي نو موږ دا پولیس دغه زموږ معاشرې نه دي زموږ رویان دي زموږ دغه دي تنخواه اخلي خو ټیک ټاک لکه موږ دا نه ویو چې لکه دغه خلک دي په پولیس کې خو خلک ډېر شته کم پکې دا بدتره خلک شته خو دغه موږ له پکار دي چې لکه مطلب دا دی چې علاقې ته ګورو د هغې علاقې مناسبت سره هغه امن امان مسلې ختمې کړي ډېر مهرباني ایسه خوشحاله اوسئ د وخت راکولو همدغسې ده که موږ وګورو په تحصیل تنګي کې سپیشلي د امن او امان حالات چې دي هغسې نه دي د وړاندې چې کوم امن او امان حالات وو دلته کې چونکې د دغه ټولو مین وجه دا چې دلته کې د منشیاتو سکول والا چې دي هغه ډېر شوي دي الریډي کله چې یو آیس سکول والا کوم یو تن چې وي
هغه کې یو بیماری راشي د شک بیماری راشي هغه په چا باندې هم بیا اثر نه کوي بل هغه سره کې دغه آیسو دغه نشي پیسې ختم شي دا به بیا هم په چا باندې اثر نه کوي په کار دا چې پولیس انتظامیه په دې باندې ډېر زیات غور وکړي په دغه کومې لارې چې دغه لارې ورته ونیوي په دغه لار باندې خپل تکړه هلکا چې دی هغه ودري او دغه صحیح او ایماندارۍ سره چې دی عمل وکړي بل یو هغه خبره ودا پکې تاسو سره شامل کوم چې کوم د پولیس سټیشن چې کوم دننه کوم عمله ده پکار دا چې هغوی د عوامو سره تعلقات بهتر کړي یو سایل دغلته درشي د خپلې مسلې د بیانولو لپاره پکار دا چې هغه سره په داسې رویې سره خبرې وشي هغه په داسې رویې سره ګایډ کړي شي چې هغه دومره متاثر چې زما مسله یقینا چې دلته زما مسله ښه کړي پکار دا ده چې نوې څومره پولیس انتظامیه ده که هغه ډي سي پي صاحب راغلی دی که ایس ایچ او دی پکار دا ده چې دغه خپله عمله په دغې باندې ګایډ کړي چې پولیس او ولس دا دواړه د یو ګاډي دواړه یو پیې دي پکار دا چې په دوی خپل منځ کې دغه عوامو سره د خپل روابط چې دي دغه صحیح ساتي انشاءالله بیا به تاسو راځو د وطن سټوډیو نه تر هغې اجازت راکړئ د دوی الله په امان